اعتکاف څه ته وایي، څنګه دی او دا به څنګه کولی شي. اعتکاف 3 قسمه دی، ښه په دې ځان پوه کوي. اعتکاف 3 قسمه دی. یو ته ویل کېږي مستحب اعتکاف، یو ته ویل کېږي سنت اعتکاف، او یو ته ویل کېږي واجب اعتکاف. مستحب څه ته وایي؟ یو کس ته جمعات ته راغی او د جمعات د رادننه کېدو وخت کې نیت د اعتکاف وکړو په ژبه باندې یا په زړه کې چې نویت الاعتکاف ما دمت فی هذا المسجد، یا الله چې زه دې جمعات کې د کوم وخته پورې زما نیت د اعتکاف دی، که دې ګنټه تېروي که 2 تېروي که رس تېروي که نیمه تېروي، نو چې دی په دې جمعات کې تر څو پورې وي دی به په حکم د اعتکاف کې وي، دله به الله اجر هم ورکوي. او که دغه دوران کې دی په جمعات کې خوراک وکړي یا خبرې کوي وغیره د ضرورت مطابق، نو دا وله جایز دي. پوهېږئ؟ دې وجې نه زمونږ علما فرمایي چې بنده جمعات ته راځي نو په کار دا ده چې نیت د اعتکاف دی کوي هر وخت. دا لومړنی قسم اعتکاف دی. دویم قسم واجب دی. واجب دی ته ویل کېږي یو سړي نظر منلی دی که یاره زما پلانکې کار الله تعالی به خیر سره وکړو نو زه به 10 ورځې اعتکاف کوم، هفته اعتکاف به کوم، 20 ورځې اعتکاف به کوم، میاشت اعتکاف به کوم. دې ته ویل کېږي اعتکاف واجبه. چې کله د ده هغه کار الله پاک وکړي نو دی به څه وکړي وی طالبانو، دی به ولګي نو دی به اعتکاف وکړي. اعتکاف بیدای چې مثال د 10 ورځې اعتکاف منلی دی که نه، نن مازدیګر به مثال جومات ته راشي د نور پرېوتو نه مخکې، او 10 شپې او 10 ورځې به په جومات کې وي. د ورځې به روژه نیسي او د شپې به عبادت کوي څومره چې د طاقت وي. دا اعتکاف واجب دی. که 3 ورځې منلی 3 ورځې به شي. تاسو واورېدو. دریم قسم اعتکاف دی چې هغې ته ویلی کېږي سنت اعتکاف مسنون، چې زمونږ بحث هم په هغې کې دی. او نن سبا چې به کوم اعتکاف کېږي یا د روژې په دې اخیرنو 10 ورځو کې خلک کوي نو دغې ته ویلی کېږي سنت اعتکاف. سنت اعتکاف. سنت کوم اعتکاف دی؟ نو سنت اعتکاف دا دی چې د رمضان المبارک په 20 ورځ باندې د مازدیګر د مونځ نه بعد یو سړی جومات کې ځان له یو ځای خاص کې هغې ده، او زنانه چې کوم دي نو په کور کې ځان له یو کمره د هغې تخصیص وکړي، هغې ته وردن نشي او نیت د اعتکاف وکړي، نو دې ته ویلی کېږي اعتکاف مسنونه، یعنی سنت اعتکاف. تاسو واورېدو چې د رمضان المبارک په میاشت کې په اخیرنو 10 ورځو کې د 20 په مازدیګر یعنی د نور د پرېوتو نه مخکې نارینه جماعت کی او زنانه په کور کې ځان له یو کمرې تعین وکړي او په هغې کې کینی عبادت کوي، نو دې ته ویل کېږي اعتکاف سنت. سنت اعتکاف ورته وایي. لکه سږ به خلک کیني انشاءالله د 9 په ورځ باندې، د راتلونکي منګل په ورځ باندې د مازدیګر نه بعد د ماښام د نور پرېوتو نه مخکې به خپل ځای ته دننه کېږي، نو دې ته ویل کېږي سنت اعتکاف. اوس دغه اعتکاف چې کوم دی نو د دې څه مسایل دي چې بنده د هغې نه خبردار وي نو غوره ده. په دې اعتکاف کې به سړی چې کوم دی خلاف شریعت خبرې یا داسې قسمه حرکات هغه چې د جومات یا د اعتکاف د ځای نه منافي وي یا به نه کوي. لکه دې وخت کې د کیمرې دا موبایل د یو سړي سره په اعتکاف کې دی او دی په یا فیسبوک ګوري یا په بل څه ګوري نو دا دې سره اعتکاف متاثره کېږي. که زنانه او که نارینه وي د دې نه به ځان ساتي. ګورې ښه پوهېږئ که نه. دارنګې یو سړی په جومات کې اعتکاف ته کېناسته نو دی صرف د اشد ضرورت نه چې هغه د جومات نه بغیر نه کېږي د راوتېدو نه، نور به هېڅ څیز دپاره خپل ځای نه پاسي نه راوځي به نه. څنګه لکه جومات کې سړی اعتکاف ته کېناستېدو نو دی صرف د اودس ماتې دپاره بهر راوتی شي. که جومات کې باتروم وخوالته که د جومات نه بغیر اجره کې او یا پټي ته تو نو هلته کې خو لاره کې به ایساریږي نه، چا سره به خبرې نه کوي.
فقهاو در دیم لیکلي کې یو سړی داسې چې د کورې څوکي نه واړه ورکړني چې دله چي ډوډۍ راړي نو که دې ځان له پخپله باندې کور ته لاړو ډوډۍ راړي نړۍ شي پوهېږئ که نه یا کور جومات سره خوا کې دی جومات کې باتروم نشته او دې کور ته لاړو او کور کې وایي چې مال ډوډۍ راکوي ځان سره راړي یا کور کې دسماتې کوي نو دا کولی شي خو لیکن کور کې به وخت نه تېروي هلته به فضول خبرې نه کوي د خپل ضرورت نه علاوه به یې ساریږي نه په منډه باندې به راځي او خپل جومات ته به ځان رارسوي که بالفرض یو سړی په داسې جومات کې اعتکاف ته کېناسته چې هغه جامع مسجد نه دی یعنې په کې جمعه نه کېږي جمعه پکې نه کېږي عام منځونه او پکې کېږي خو جمعه پکې نه کېږي او ډېرې جمعې مونځ دی کوي او جامع مسجد ته ځي نو بالکل دی به په آخري وخت کې سنت به خپل جومات کې وکړي او په آخري وخت کې خطبې له به ځان هلته ورسوي د خطبې د بانګ نه مخکې او چې هلته فرض وکړي راځي به خپل جومات ته نور مونځ به بیا خپل جومات کې کوي خو په لاره باندې ودرېدلو چا سره غم خادي کول خبرې اترې کول دا به نه کوي پوهېږئ که نه د اعتکاف په دوران کې به دی اغستل او خرڅول د دې هم ځان ساتي یو سړی جومات ته راغی پلانګي ستاسو هغوی دی زه یې نه اخلم خو جومات ته به هغه مبیعا نه راړي چې کوم شی اخلي غرڅوي او دا شان وده وایي چې ستاسو پلانګي سیز دی زه یې نه اخلم په څو به یې راکې څنګه به یې راکې د یو بل سره سډیل بیلو کې یو بل سره خبره وکړي نو دغه جایز قدرې دي د ضرورت خبرې پکې جایز دي خو د دې نه علاوه د جنازې دپاره تلل د بیمار پورسۍ دپاره تلل دا څیزونه پکې نشته دی دا څیزونه په اعتکاف کې نشته دی او دارنګې چې کوم دی په اودسماتو په ځای کې ډېر وخت تېرول دا پکې هم نشته دی دا ولې فقها وایي چې په اعتکاف کې به ته غسل نه کوې یو غسل لازمي دی د هغې نه علاوه نور یو سړی د بدن د صفا کولو دپاره یا د بدن د یخولو دپاره کوم غسل کوي فقها د هغې نه منع کوي د هغې وجه دا غسلخانه کې ستا کوم وخت تېرېږي نو دغه وخت چې کوم دی نو دا د اعتکاف د ځای نه بار تېر شو صرف بعضې خلک اعتکاف ته ناستي د اودسونو ځای کې به ګپ لګوي ناست پئ اوږدې کیسې به یې راغستي دې سره اعتکاف ماتېږي د اودس دا ځای خو جومات نه دی که نه دا د جومات نه بار دی دارنګې که د جومات پوړی د جومات د حدودو نه باري لکه جومات دیوال کې خود د نه خو د مسجد د حدودو نه باري د چاردمونو په ځای باندې د اودسونو ځای کې چپلو ځای کې بیا برچت هم نه خیږي د هغې وجه دا ده چې دې سره اعتکاف ماتېږي نو د اعتکاف د خاوند دپاره د جومات د حدودو نه بهر وتل بغیر د اشد ضرورت نه دا چې کوم دی نو غلط دي او دې سره اعتکاف ماتېږي دارنګې یو زنانه ده په کور کې ځان له تعین وکړه د یو کمرې چې دا کمره زما اعتکاف شو معتکف شو دې کې به زه اعتکاف کومه نو هغه زنانه به بغیر د اودسماتې د ضرورت نه د دغې کمرې نه راوځي پرون چا ویره که یو زنانه پکې کټوای پخوي نو مې نه دي کینی که نه فرض نه دی پې واجب نه دی ولې کینی چې د کټوای دپاره څوک نشته ځکه د اعتکاف د ځای نه کچن ته راتلل دا جایز نه دي ښه چې دا راشي او دلته کټوای پخوي او بیا ځي نه دا نشته دی البته کار کول پکې جایز دي که یو زنانه اعتکاف ته ناسته نه او هغې له چې ته داسې مثال کې طور پر بله زنانه ورته وایي چېره مونږ ته دا ساګ کټ کا دا پیاز ټماټر راله کټ کا هغې به ته کټ کړه په خپل ځای کې نو دغسې ګناه نه دی خو لیکن اعتکاف ته خلک کیني د دې لپاره چې خپل تعلق د الله سره پیدا کړي دعاګانې وکړي تلاوت وکړي ذکر اذکار وکړي او ډېر قرآن شریف وایي دا خو دې لپاره کیني نو بیا ګورئ د اعتکاف د ځای نه بهر مخکې ما ته چا ویلي یاره چې نور راماني هېڅ کار نشته اعتکاف ته کښېنمه خو زمونږ غوا دی دا بل چا ته نه ودرېږي زه به څه کوم پوهېږئ ما دا غوا ځان سره اعتکاف ځای ته بوځه نو ته خو هلنشي راوتی نو ګورې دا پکې نشته دی ښه چې غوا نه ودرېږي بس بیا قرباني ده بس مې کوه یا به غوا پرېږدي یا به اعتکاف پرېږدي دا پکې نشته که چې زه به پټ ما ته کېږي که پټ مخ راځم دا غوا صرف لشم مې نه که نه بس د اعتکاف د ځای نه چې راوتې دي د اعتکاف دې ماتېږي صرف اودسمات یا اودس کولو دپاره راوتېدی شي نور د دې نه علاوه به نه راوځي نو زنانه هم د دې خبرو ډېر اهتمام کوي ډېر اهتمام به کوي ښه او په خپل کور کې به اعتکاف کوئ بل چا کار نه بعضې ځایونو کې زنانه جمع شي نو یو کور کې چا کاره کینی دا مې د پلانکی کور دی دا مې د استازي کور دی دا مې دا کور دی نه د زنانه اعتکاف په خپل کور کې راغلی دننه که اعتکاف کوي په خپل کور کې به کوي بل ځای به نه کوي یو جنۍ د مثال اعتکاف د کېناستې ده د ورځې خو مسله نه خو د شپې یریږي نو که مور ورسره سملي نو سم دي دي که دغه کمره کې که د شپې دا وایي چې زه یوازې یریږم ما سره د رور خور سملي یا د را سره مور سملي نو بلکل جایز دي
دې کې څه خرج نشته دی. خو لیکن داسې صورت کې چې دا خپل کمرې د اعتکاف نه راشي او د دې کمره کې سملی بیا به اعتکاف ماتیږي. نو د دې د وجې د اعتکاف د مسایلو به ډېر زیات خیال ساتو. د اعتکاف د شروع کول نه مخکې چې موږ تاسو ته دا مسلې یادي خبره باندې پوه شوئ که نه. که مثال یو زنانه یا یو نارینه اعتکاف ته ناستي او څه بیماري پرې راله او د هغه بیمارۍ په صورت کې ولا ډاکټر راغی ستنې ولا وواله ګولۍ ولا ورکړه نو دا خو جایز دي. خو که بالفرض داسې کیفیت راغی چې هغه ډاکټر له د تلو نوبت یې اسپتال ته یا داسې ډسپنسر له نو دې سبب ګوره اعتکاف بیا مات شي او چې اعتکاف مات شي بیا به قضا راړی ښه بس دا اعتکاف مات شو. اوس چې د چا نه اعتکاف مات شن د دې قضا به څومره یو نو فقها لیکي چې د دې قضا یو ورځ او یو شپه 24 غنټې او د ورځې به ورسره روژې. لکه مثال الله دې نه کې یو کس اعتکاف ته کېناستېده یو زنانه دی یا نارینه دي په 22 یا 23 یا 23 روژه تې نه اعتکاف مات شو. څه داسې اشد ضرورت راغی د کور دننه غم راغی یا دی ته مرض راغی چې اوس اعتکاف سر ته رسولی نه شي اعتکاف دې نه مات شو. نو چې مات شو نو په دې نور ورځو کې به یو ورځ داسې وکړي چې بس دا سینوم دی دغه به وکړي مازدیګر به اعتکاف ځای ته وردن نه شي نو روژه خو لا شروع ده که نه سیمو هغه دې خدای کېږي یو کم 13 ورځ ده یا 30 ورځ ده هر ورځ ده ماښام به وردن نه شي او روژه به ونیسي د ورځې خو به خود روژې رمضان دی او بس بل ماښام چې کله روژه ماته کي د اعتکاف قضا پوره شوه. اعتکاف که چا هر څو ورځې کړی دی او قضا یې چې راړی نو د دې قضا یو ورځ یو شپه ده 24 غنټې دا ماښام بدن نه کېږي او بل ماښامونه بعد به روځي یعنې ماښام د بانګ نه مخکې بدن نه شي او بل ماښام نه مخکې به روځي. نو دا د اعتکاف متعلق څو مسلې دي داسې نور بل جزئیات او مسلې پکې شته. تاسو بیا په واتساپ باندې تاسو کولی شئ رنګ به نه کوئ ښه زه رنګ ته نیم سم ما د بل سبقي نو رنګ یا تراوی یا رو جماعتي یا دا سبقي یا د دورې سبقي او داسې بل علما او مفتیان ستاسو شته دی دا غي نه تاسو کوئ د دې متعلق خو کومانه سو کین په واتساپ باندې به اعتکاف مسلې تاسو کوئ زه بوله جواب ورکوم ان شاء الله. خو لیکن په دغه باندې باندې کوئ ښه. الله دې موږ ته به یو څو خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. الله دې موږ تاسو ټولو ته په صحیح طریقه باندې د اعتکاف کولو توفیق راکړي. چې کوم وزرات او اراده کړی ده الله تعالی دې وته اسانه کړي. الله دې دغه په ارادو کې خیر او برکت واچي.